بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين زما خوږو سوابیوالو زما خوږو سوابیوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د تاسو ټولو شکریا ادا کوم. دومره بهترین ویلکم التا چې څنګه انټری شوی دا غزه نه دیزه پوره هر یو استقبال د جلسې شکل اختیار کړي چې دا دلته چې کم خلک وایي چې دا ثوابه کې د دې دوه درې وټونه شته هغه ثوابه دې ټوله قبضه کړې ده ماشاءالله چې دا کما جذبه کم جنون زه نن په ثوابه کې وینم ګوره په تاسو باندې غټه ذمہداري را روانه ده ځکه چې دا خلک در سره په بونډرې باندې پراته دي. تیار یې زما غیرتمندو پښتنو څنګه تاسو ټولو ته پته را چې څنګه دوی پتوره تیرا باندې زمونږ لیډر زمونږ قائد جناب عمران خان صاحب راوستره د اډیاله جیل نه او بیا یې ورته په پیمز هاسپټل کې اپریشن کړی دی. نه ډاکټران خبر کړی دي نه فیملی خبر کړی ده د هغې نه په پټه باندې زمونږ لیډر زمونږ قائد بوتلی دی او د سترګې اپریشن یې ورته کړی دی. مونږ ته خپلو مشرانو دا ذمہواري اخیستې ده چې اپریشن یې الحمدلله کامیاب دی. خو زه درته وایم تاسو ټول واورئ زما ځوانانو چې څومره د ستاسو جذبه ده څومره ستاسو غصه ده د ستاسو نه 1000 ګونه زیاته زما ده. دا یاد ساتئ. خو دغه ده چې زمونږ مقصد لوی دی. زمونږ مقصد د عمران خان صاحب رهایی ده. تاسو زمونږ ټولو مقصد د عمران خان صاحب رهایی ده. خدا کوشش کوي چې مونږ په جذباتو کې راولي. دا کوشش کوي چې زمونږ د جذبې نه زمونږ د جنون نه غلطه فائدہ واخلي. خو مونږ به موقع نه ورکوو. یو ځل به راوځو خو پوره به راوځو انشاءالله. یو ځل به راوځو عمران خان به راوباسو انشاءالله تعالی. یو ځل به راوځو عمران خان به وزیر اعظم جوړوو انشاءالله تعالی. دا خپله جذبه خپل جنون خپل جوش برقرار ساتئ. زه در سره ولاړ یم نه مې اخیستی شي نه مې یرولی شي. دا خو پرېږده چې کم بهر د دې هغه پلار دی هغه هم ما نشي یرولی انشاءالله. زما پښتنو کوشش کوئ ویریږئ اے جرنیلانو ویریږئ د هغه ورځې نه انشاءالله تعالی ځان تیار ساتئ. زما درنو پښتنو زما غیرتمندو پښتنو واورئ. دې پهلا وایي چې د ستاسو وزیر اعلی دهشتګرد دی. بیا وایي چې د ستاسو وزیر اعلی سمګلر دی. بیا یې داسې کار وکړو چې په تیرا کې په زور د ټوپک په زور د ډنډې په زور باندې اپریشن شروع کړو. ما ورته وویل چې مزه یې هلته واوره ورېږي په دې ټایم اپریشن نه کامیابېږي. خو دې زما خلک بهر راوویستل. د دې ټولو خبرو صرف او صرف یو مقصد و چې د دې پښتنو زړه زما نه دور کړي. وایا پښتنو ته چا سره ولاړ یئ؟ لاس اوچت کئ. ولاړ یئ را سره نو بیا واورئ اے طاقتورو خلکو چې نن د دې نه مخکې ټیټ کړی یم نه مې د دې نه بعد ټیټ کوي و انشاءالله تعالی د نور په شانتې درته ولاړ یم.
इंशाल्लाह هغه وخت پر راځي تیارې زموږ شروع ده د سټریټ موومېنټ الحمدلله تاسو کمال شروع کړی دی کمال هم شروع کړی دی خوبونه مرته حرام کړی دي همدغه شانتي دا جذبه ساتئ دغه سټریټ موومېنټ په انشاءالله په 8 فروری باندې په 8 فروری باندې ټول مرګري دلته دکانداران دي دلته رکشو والا دي دلته ټیکسیانو والا دي دلته ټرکونو والا دي دلته جنرال عوام دي په 8 فروری باندې هر څه بند هر څه بند هر څه بند ان شاء الله تعالی هر څه به بندو دا پیغام به ورکو مونږ به طاقتور خلکو ته دا پیغام ورکو چې عمران خان ته د خلکو ووټ ورکړی دی یو ورځ 8 فروری چې په کومه ورځ باندې د پاکستانیانو په منډیټ باندې ډاکا چیدل شوی و صرف یو ورځ د عمران خان د پاره وباسئ د رزق والا الله تعالی کړی دا د رزق وعده الله تعالی کړی دا د رزق نه بنمرای الله به درته رسي د مرګ او ژوند ذمہداری د الله تعالی سره ده الله تعالی وایي چې مرګ او ژوند زما سره ده عزت ذلت دا زما د رب سره ده نو چې زما رب سره زما مرګ او ژوند ده چې زما رب سره زما عزت او ذلت ده چې زما رب سره زما رزق ده نو د سنه یریږي پښتنو د چا نه یریږي د عمران خان په خاطر د پاکستان په خاطر په ان شاء الله تعالی په 8 فروری باندې ټول پاکستان بندو ان شاء الله تعالی په هغه ورځ باندې با موږ په کورونو کې ونه وراوځو بل خبره هغه بل ورځ صبر کرنا इसका उसका उसकी ये सब क्या है तुम नाम क्यों नहीं लेते नाम है इमरान अहमद खान 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 नाम याद रखना दानू मोर्ते याद करे दे जमा पुख्तनो मख के दो प्रोग्रामों नोरम दी زاد استاسو د زړه نه شکریا ادا کوم او تکړه دي شي دا ټول سیاسي پارټي او په ټول خیبر پختونخوا کې د دومره خلک راو باسي سلام پېښ کوم تاسو ټول لا ویل ډن